بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة بین السواری فی غیر جماعت. گوره علماء کرام و صلحاء امت امام بخاری مزاج بنن تاسو معلوم کړي چې یو سوتري باندې د سمره ابواب قائمي او سمره روایتونه بار بار راوړي او د هر روایت نه مستقله مسأله ثابتي او توسو ذکر کوي. مخکې موږ یو باب ویلو چلکه بین سواری موږ چې کوم دی دا جایز نه دی. یاد دی د بین سواری موږ جایز نه دی. د ستونو منځ کې ودرېدل جایز نه دی. امام بخاری وی الصلاة بین السواری فی غیر جماعت. دا د محدثانه انداز دی چې بین السواری قیام او صف جوړول یا ودرېدل د دې دوه حیثیت دي. یو حیثیت انفرادی مزګزار دی او یو حیثیت د مقتدی دی چې امام پسې ولاړی. نو کوم روایتو کې چې بین السواری ودرېدل منع دی داغه حکم مختص بالمقتدی دی چې امام پسې وي. او برزم د حاشیه ذکر کړ دي چې چونکه په امامتای کې مطلوب تسویه الصف دی او بین السواری چې دی تسویه الصفوف ناراضي نو لہذا بین السواری دی نو دريږي. ها کې چې داسې سواری لکه استاد د جمعهتونو کې چې د صف کې را روان دي او پاغي سره په صف کې ګړبړېشن نه پیدا کیږي نو بیا یجوز. او کوم روایتو کې چې بین السواری ودرېدل جایز دي هغه په حق دا منفرد کې دي. ځکه چې منفرد خو ځان له مسکې د دې صف سره تعلق نشته څه تصویر سره تعلق نشته دی نو کې د بین السواری ودرېږي او موضوع کې په دا جایز دي. د امام بخاری صرف ترجمه را نه لاله بلکې دا ترجمه چې کومه ده شارحۃ الحدیث راوړله چې دې سره امام بخاری د حدیث شرح هم کوي او الصلاة بین السواری فی غیر جماعت اوس حکم نشته دی نو حکم به ته د جیب نه راو باسي چې يجوز. چلو وجه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن عفان فأزال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أسره فسألت بلالا أين صلى فقال بين العمودين المقدمين. ګورا علماء کرام دا حدیث تاسو مخ کې ویل دا تقریبا مکرر سوزل راځي. په دې حدیث کې دا ذکر دی چې کله مکه مکرمه فتح شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف کې دن لاړ. اوس دې کې دا تفصیل نشته رسو حدیث کې تفصیل دی. بیت الله شریف کې دن نه چکم دی شپږستنه انو دوستنه یو خواشوي یو استنه بل خوا او درېستنه رسو پاتې شوي او بین سواری حضرت ادرید او موزیو کا په منځ دستونو ادرید او موزیو کا زکه چې منفردو ځان له موز کوونکې او په دې کې د صف سره تعلق ونه نو الصلاة بین السواری جائز. خلاص دخل النبي صلی الله علیه وسلم البيت بیت الله تا واسامه بن زید وعثمان بن طلحه وبلال رضی الله عنهم فاطال حضرت مسخ وګد کا ثم خرج بیا د جمعات نه بار وتین خانه کعبی شریف نه بار راغی. ابن عمر وکنت اول الناس دخل على اثره یا اسره رومبه کزو ما چې حضرت پس فورن جمعات دن شما نبی علیہ السلام بار راوته. فسالت بلالا اين صلى فقال بين عمودين المقدمين. پمن د دې دوستانو چې دا مخ کې دي معلومه شو چې لکه دا صف دی او دیزه کې یو ستن او خوا کې ورسره بل ستن او آخر کې درې ستنه
نو دې لپاره بین عمودین اترې شابه تکړه شاب پته بلګي ان شاء الله. عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه الحجاجي. اسامه نبی علیہ السلام سره بلال عثمان ابن طلحه الحجبی. حجبی د حاجب نه دی او حاجب دربانچی ته وایي. دا هغه سړیو چې چا څنګه د بیت الله شریف د تالی چابیان وي فاغلقها علیه د دروازه بند کړ په حضرت باندې. دا حدیث موږ مخکې ویل دي او مخکې تاسو دا حدیث په باب کې ویلو چې لکه جمعه د دروازې جوړول او تالی لګول او بندول څه حیثیت دی. نو فاغلق علی حضرت باندې وری بند کړ او د ور بندولو دوه حکمت ذکر دي. یو حکمت خدا دی چې لکه رش جوړ نشي. رش پیژنې کنه ګن را نشي او چې ګن شي نو سړی عبادت نشي کولای. او دیمه وجه دا وا چې لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په توجه کاملی سره موضوع کی ومکث فيها حضرت پکې وخت تیر کړ. فصالت بلالا ما بلال نه تاسو کړ حين خرج کله چې دې بار راغی ما سنا نبی صلی الله علیه وسلم حضرت د نسکړو قال جعل عمودا يساري وعمودا يمينه وثلاثه اعمده وراءه. حضرت یوستنی خي طرف تکړه بلې کس طرف تکړه اپمنس کې ودرې د درېستنی رسو پاتې شوې. وکال بیت یومئذ علی سته اعمده او بیت الله شریف په دغه ورځ په شپږستونو باندې و. ثم صلى مزيوك وقال اسماعيل حدثني مالك فقال عمودين عن يمينه. ګور مولانا صاحب اندازې مشکل دی. اور روایت کې دا دی چې نبی رسول الله چې دم نشو یو ستنی خي طرف تکړه بل ګس طرف ته شو لکه دوستونو منځ کې ودرېده. یو ستنی خي طرف تراله بل ګس طرف تراله او درې ستنی شاته شوي نو یو دو شوي او رسو درې شو پنځه شوي او بیت الله په دغه وخت کې پښپګستونو باندې مشتمل. نو یمین ته یو بل طرف ته یو نو دا خو دو شوي او رسو درې شوي نو درې او دو شوي پنځه نو بیا څنګه شپږ شو. علامه کرمانی دغه جواب لیکل دی چې دا عمود چې اسم جنس دی د اطلاق په یوم کېږي په دو باندې کېږي. نو عمودن ان یمینه په اعتبار د جنس سره شو نو بس یو یعنی ستنی ګس طرف ته په یو مسلاق راغی په دوم راغی او بل عمود خي طرف ګس خي طرف ته نو درې شو او رسو درې شو. خبره خلاص شو. سخیالان ورته دیمه توجیه دا چې یوم اذن دی او ډیره ممکنه ده چې حضرت سو کې دنه تلو د بیت الله 15 نه نو یو عمود خي طرف ته بل ګس طرف ته 300 پاتې شوی نو اوس خدا 15 شوی خو نن بیت الله چې کوم دی اپ شپږستونو باندې دی نو دې لپاره مالک وی چې یو خواشو یو بل خواشو رسو درې مثلا شو ها یا معنی دا شو دا رستنی روایت مالک دا مسلم روایت ته مخی راوی چې عمودن ان یمینی ذکر کړی دی نفس جنسیت په لحاظ سره د دې روایت امام مالک تصریح وکړه چې دا عمودن چې کوم دی دا به اعتبار جنس دی ذکر کړی اصل کی عمودین ان یمینی ہو لکه بر روایت کی تفصیل راغی. ٹھیک شو جی چلو واقعا باب وجه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا موسى بن عبادة عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبة مشى كبر وجهه حين يدخل وجعل الباب كبر ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوضأ. ګور دا حدیث هم تاسو مخکې ویل لکه ټول احادیث مکرر دي. ګور دی روایت کې د عبد الله ابن عمر سے عمل ذکر کیږي. حضرت عبد الله ابن عمر جمعه تراغه حنکابی تدنا او موږ پرونویلو چې کان عبد الله اشد اتباعا لسنت رسول صلی الله علیه وسلم یا لسنت الرسول صلی الله علیه وسلم
نو دې چونکه نبی رسول الله دن راغلو حضرت دن نماز کړو نو دې بیت الله ته دن نشو نو څه ته ما سره لاړې خو ډیره خبرې چې نه دي نو ستا خو خره زو ان شاء الله اوس کې بیت الله دا دروازه ده نو نبی علیہ السلام دې دروازې نه سیده دن نه لاړ چې دن نه لاړ نو مخامخ هغه دیوار دی داغه دیوار او د حضرت ته مصلا مینس کې د دریو غزو فاصله وا او نبی پاک قدر د مزلو نو ابن عمر رضی الله عنه چې بیت الله ته دن نه لاړ نو چې دروازې نه دن نشي نو سیده داسې ځا نو مخامخ دیوال دی لکه دی خوا دیوال دی خوا دیوال دی خوا دیوال دی خوا دیوال سلور دیوال دی نو هغه دیوال د دریو غزو فاصله کې دی خوا ودرېدا او مزلو خلاص وجعل الباب قبل زاری او دا دروازه دا شاته وګرځوله او دې دروازې چې د دن نزي دی خو راځي مثلا دې دم قبله شو غانا نو چې دې دیوال ته نږدې ودرېږي نو دا دروازه به مخې ته راشي کنه شاته راځي بس ټیک ده مثلا ما چې دلته کې کم ځای کې ښه خجی فمشى دغه سلار حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه تر دې چې شو مقدار د ابن عمر او په منځ هغه دیوار چې مخته مخامخو قریبا من 3 اذرع تقریبا 3 غزا صلى مزيوك بس سبحان الله سبحان الله عبد الله ابن عمر شاگرد یتوخان یو مسله ذکر کړي چالکا د عبد الله ابن عمر دا عمل چې کوم دی دا نه دی چې دا عمل سنت دی دا واجب دی او ته چې کوم داخل الکعبه وی دغه څه وکي دا ذوق د عبد الله ابن عمر چاغي کې د محبت یعنی اتباع انتهایی شوق وو تا خوخدا کہ تا تک کعبہ کے دن دخول نصیب شي نو خوخه دې چې کوم ځای کودري کې مزدو کن اوکا څه تخصیص د مکان پکې نشته ده خدا خودي ذوق او اتباع د حضرت صلی الله علیه وسلم په غرض باندې نو ځکه دی وی یتوخل مکان الذي اخبره به بلال قص کو عبد الله ابن عمر د اغي زه چې بلال ورته ویلو چې حضرت دلته ولاړو چې نبی صلی الله علیه وسلم فيه قال ابن عمر وليس على حدنا باس او نشته په یو زمنګ باندې څه ګناه ان صلى في اي نواحي البيت شاء چې د مسکی په کم یو ګټونو د بیت الله نه چې خوخوي الګه کې بیت الله ته د دنت لو نسبت راغې چې کم ګټ ته د موږ دیو کو کیږي دا خو ما د پیغمبر اسلام د اتباع په تور باندې چې دې ځکه حضرت ولار چې زبم دلته ودرېګم کال کې 2000 بیت الله شریف دن نه صفا کړي او د دې ویسا یو کس دی 28 سال د کعبه کو شو او ډیر خسرې دی ډیر دیندار سره دی دا سعودي نه دی زما خالي مکه نه تاسو فون کې ډیر زما आवाज مکه ته لاړ شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی آسان دے کنا کاکا شاما دا سبق آسان دے کا دا دو درې پانی مونږ وایو ان شاء الله ځکه ما په سبق نی کنه بیا زما خپل بادشي ته به ګورم څومره سبق ویم ازه اخسر دا اخري ټیم دغه د پاره خپل موسم چې بیا خود مختار ما اختیار زما خپل ا دې بل په حق کې ز قدم اخل چې دنو زما ایمان گواره نه کوي حاجی اوس ګور الصلاه الى الراحله والبعير والشجر والرحل الله دې په مای بخاری باندې رحمتونه وره عجیب انداز دې چې مخکې ذکر کړ چالکا بیابان کې یا یو داسې ځای چې الته کې د مرور خطرات وی چې خلک تیریږي را تیریږي نو بغیر د سترې نه مودريګا ځان له سترا مخ کې کېدا او د سترې
مقدار من پرون اوی ان شاء الله آیله سشکال نشته لري. اوس دې کې دا مسله ده چې دا ستره فقط عنزه نه ده، فقط رمحه نه ده، فقط عصا نه ده، فالک هر یو داسې شی په کار دی چې هغه حائل شي په مابین د مزګزار او په مابین د مار، یعنی د تیریدونکي. اوس دا ستره ستا خوخه ده چې لر راحله سورلی وستا لکه اوخه شوا، والبعیر اوخ شو، والشجر انشوا، والرحل او د کجاوی آخری لرګې شو، کجاوه شوا. تاسو حاشی ذکر کړی دي چې چونکی د راحلی اطلاق څخه کم دی په مادی باندې کیږي لکه اوخه، چا دا وهمو چې لکه فقط راحله اوخه بزید ستری کې ناول شي، نو شاید چې بعیر اوخه دا بنشي کې نو لکه دا بلک باندې رواني. امام بخاری چې کې راحله کې نول شي نو بعیر په طریق اولا کې نول شي، او چې راحله او بعیر دا خو ذویل ارواح دي، دي کې بیا څه قدر ایهام وي، خو چې د دې جواز نو شجر او رحل په طریق اولا کول شي. شجر ګټه شو دغه لرګې شو اون شو، راحله کا جاو شو په طریق اولا کول شي. ٹھیک شو ها. خو اوس دا اوخ چې کوم دی نو څنګه وکې نه، نو تاسو باندې کې نه چې ته سر ته ورته سجده کوي او دې داسي وي، یا ډونګي ته سجده کوي او دې داسي ارزن پشان د جنازي، نو سر به دې خواشي او ډونګه به دې خواشي، اته په منځ کې یو کونه ته ودرېږي خپل مزبشور وکي. او ځکه چې ابن عمر سے داسي ثابت دی، او دې وخت لکه په لار زی موټر ودروا او هغه سره مز شروع کا بدا وستا ستره الر سیارشی ذکر شاب تکرشا. عن عبید الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته فلنه بكين ولا قبل راحله فيصلي لاغي تو مزکو. قلت ما افرایت خبر را کمالا اذا بت رکاب، کله چې به روان شو سورلای، ځکه سورلی خو زیرو شعر نماز شعر انموز به کوونو کې کله دې سورلای تسواخه او بمخکار شي او دا دغه سی بوچته شو لار نو بیا به سکول. وقال كان ياخذ راحل وابغسك جاوا فیا عدلوه، ځان ته به نه برابر کین ولا کې خدا فیصلی الی اخرتی، دغه اخری حصے ته بودری ده، اخری داسې لګی کنه اخری طرف ته. او قال مؤخره، اخرتی او مؤخری کې دا دراوی تردد ده. وہ وکان ابن عمر یفعل، چل مخکې دا د وکان ابن عمر یفعل ولی وی ځکه مخکې د عبید الله مسله نو د عبید الله وی چې ما پلار داسې کول، یا که مخکې د پیغمبر علی السلام حکم نو مان وی چې ما پلار به د رسول الله اطاعت باندې هم دغه څه کول. جی باب صلاه الى السرير. ګور علماء کرام ما درته چې سبق نه تاسو آسان دی ان شاء الله دې خون بګی. مز کول په طرف د کټ، یو مز علل کټ دی، یو مز علل کټ دی، یو دې چې کټ لپاسه کوي مز، ایو دې چې کټ طرف ته مز کوي. دلته امام بخاری وی چې دا مز کټ طرف ته کول دي، معنی چې کټ مخکې پروتي او ته د کټ یو طرف ته ولاړ یا خپې ته بازو ته، دا کټم ستر کې دي شي. اوس کې چرې په دې کټ باندې سکوت ده، چا هغه ناری نه دي چا هغه زنانه ده، مستاموز کیږي. نور مزید مونږه باس نه کو. دا حدیث امام بخاری 2000 بیا اوس سنی سبق بیا 2000 راوړي. بیا درته وی چې دا موز چې کم دی لا یقطع الصلاه الحمار ولا المرأه، نو بیا به دغه روایتونه راشي، هم د اشیاء به روایت پر راشي، هم د ام سلمہ به روایت راشي. هغه ان شاء الله قریب را روان دي. تو دې د امام بخاری فقط داخی چې کټ ستر کول شي، اگر چې پاغي باندې
ستا صاحب پرتی چلو. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت اعتمتمونا بالقلب والحمار لقد رايتوني بس شو بس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مکہ روایت را روان دي غبراوی کنه چې څنګه در راځي دغه څه وایا. اوس ګوره مولانا صاحب مسلې ته وکیدا دا رسو باس کوم دلته نه خو بعض روایت راځي چې مسلم روایت 157 میں صفحه زبر تراړو وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته روایت منقول دي دلته نه لا پات یو غنټه پاته 3 غنټه بخاری ما بیا 2 غنټه ترمذی ما بیا 2 غنټه بخاری ما ونه شي ان شاء الله یاره ګم خیر تخیل ورته نو هغه روایت کې راځي چې الکا دا خزا خر سپه مزماتی د سپی په مرور مزماتیږي د خر په مرور مزماتیږي د خزي په مرور مزماتیږي چونکه د بازي صحابوم دار آیوا د تابعینم بیا دار آیوا حضرت عائشہ به ته دا پتو لګی دا حضرت عائشہ غصه شو وې تاسو خپل امور او خر او سپه برابر وای مانه دې خزه کې تاسو مور راضي تاسو خور راضي تاسو لور راضي خزه راضي نو تاسو خپل میندې خورونو سره سپو سره برابر کړئ. زبد حضرت مکه پکټ پرتوما حضرت په موږ کو نو کې د خزي په مرور موږ ماته ده بیا د حضرت ما پسې موږ څنګه کړی او دې ځکه چې امام بخاری ځان خیدر تا دا امام بخاری مزاج دی دې ځکه امام بخاری دا خی چې کټ ستر کول شي بس نور حدیث اقد رسو برازی انا شقالا قالت فرمائے اعدلتمونا بالکلب والحمار اتاسو منگا برابر اگنلو سپو سرا اخرونو سرا چی دوی پا مرور بان مزماتیگی لقد رئیتونی تاقی سرا یاد دی ماتا چی زا مستجیاتنا لسریری ما ڈاڈا لگولی و پکٹ فیجیو النبی صلی اللہ علیہ وسلم رابغی پیغمبر علیہ السلام فیتوسط السریرا سمانا منستبو دروک منستبشو دکٹ فیتوسط السریرا تو پا منز بودری دکٹ فیصلی نمزبائکاو فاکرو ان اسنحاہو نما دا خبر بدگنلا چیزا حضرت تمخام خشما ان اسنحاہو سانحا پمانا دا مقابل دے اکبرستان لکل دی فکریت ان استقبلو فی صلاتی ما دا خبر بدگنلا چې حضرت تا په دې مانځ کې مخامخ شما نو فن صلو زب وکشدما من قبل رجلی السریری اے رجلی السریری زب وتما لطرفا د اخپو د کټنا لکه موږ ورته خپل وطن کې بان وایو او دی وطن کې ورته کخه وایو یو هغه د کټ طرف ته چې تو تصارګ دی او بل طرف ته چې ستا خپې راشي پوښښ کنه نغې ته سوې لنګا پوښښ کنه نو زه بهر حال لنګا نو دی لنګي طرف ته دام خطه کې دی لنګا ها انو زبا دی لنګي طرف ته داسې وته او کې ناستم باندې غوري پرتوم کنا داسې داس پکې دا او په تولیدم دروغه پتی کرا کوشم لکه ماشومان چې داسې کوي سبحان الله سبحان الله عقل مند خذ دی لپارخي عالم خذ دی لپارخي ونه شو کنا او چې غیر عالم وي غیر عقل مند دې مېز کې ورته کینې سردا کیږي نارته بول خراب کی نه دا خیال دی ورته خاجي حتی انسل من لحافی تردیچ زبد برستن بار وطوا او دیده کی فانسلو من قبلی رجلی سریر داتے کے یاد کا مخامخ دا حدیث را روان دے فانسلو من اندی رجلی ہی علتا چکر صف اخلاسی گی
الته بیا اشتباه ختميږي چې رجلیه دی نو دا رجلیه ضمیر چاته راځي شو د کټنه د حضرت تقوم مند څنګه وتا اے رجلیه سریری نو دا دیس بجیب کې واچه او ځان صبر روان کې الته ودل پکار راشي شابه مخ کې دا باب يرد المسلم من مر بين يديهم ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال ابن أبي إلا أن يقاتله قاتله خاجی ګورا علماء کرام تو دا منځ کې یو مسأله امام بخاری ذکر کړي دا سترې لا خلاص کړي نه ده ښا خو مثلا سترې ذکر کړه اوس دې د کتاب ته داخلي چې ګورا لکه مثلا زموز کوما او دا د کوټیانو دا پیر چکم دی دا زما ستر شوا سهارګل ستر شوا اوس زماو د سهارګل په منځ کې سوق تیریږي عبدالجلیل نو اوس بزس کوما زما خپل کار کوم او دې تیریږي امام بخاری باب راوړه چې دا ستري مقصد داو چې تیری دن کې د ګنا نه بچ شي اوس کې یو سړی ناپویا ستاو د ستري په دې منځ کې تیریږي نو دې خو ګناګاریږي نو دې منه کا چې تیر نشي بس او چې کله ته دې منه کا چې تیر نشي نو په ست طریقې به منه کوي یو قول دا د جری په سینې بلاس کې داسي نو کې دې په دې باندې نشو نو بیا ٹھیک شو دوه طریقې شو یا روندې سبحان الله کونډې لاس ته مخې کا خو کې په دې دغه نشنه بیا وسکه نو دلته فل یقاتل هو نو مقاتله ورسره وکا مقاتله خو یادات چې دا مدافعه مقرره کا یاد کمیس نو نشته نه بځي او کله دوس یو ځل خو جګړه کول چې کوم دینو دا منع دي جنگ ورسره نه کوي خو بیا اوس روایت را روان دي چلکه کچری دی مقاتلی صورت کې د جګړې په صورت کې تا یو داسې کیفیت دا کو تعالی داسې ک او دای په سینو لګي د په دې سینه کې ساه تاسو مړ شنو بیا وسکو نو په دې اتفاق دی چې قوت پینشته ده قصاص پینشته ده اول چې دیت ته نو په دې کې اختلاف دی بعضوی چې دیت هم پینشته ده لکه چې دا په حکم شریف تور باندې دا کار کړی دی ارزو کې چې دیت خو پښته د دې ونه چې یو مسلمان وینا حاضر او بیکار نشي دې پور کتابونه لیکلي دي بیا دا مدافع چې کومه ده نو منګه په اباحت حملو اباحت ته بعضی ائمه ثلاثه هغه استحباب باندې حملي وهر چې ظواهر دي او امام بخاری دی دې په وجوب حملي دې دا مقاتله رد کول دربانه واجب دي اے طالبانو الله خو تاسو ما سره مکه ته بوزي او شکر مدینه ته زدلته ما خو روح مې الته دي اوس خو د خامخ ما خبرې وکړي خو عرب په دې باندې سواهر دي خالص سواهر دي ته موږ دې به مجنه تیریږي دې دوه قدم نور مخکې شي دوه قدم نور مخکې شي او الته خو بس داسې حالات د حج په موسم کې چې خزي مستامخه نه تیریږي او صحیح مستامخه نه تیریږي تر دې چې تب کله کله داسې بوم کی مسکی خدا عرب چې کوم دین دو درې قدمو سړي په سواخ اوس هغه صابر الحق څخه یو سړي تیریږي بالته دیور پسې منډه کی مسکی نو موږ نه سوداسي یو حاجی سے عربي داسې کول ما ورته ما جای سجود کې جواز دے د جای سجود نه مخ کې طالب پر جایز نه چې ته تیردون کې منه کې
او بل دا حرم دی مسجد جامع نه چې اجماع الجوامع دی دی کې خو ما جواز دی خپل مسله خرابه هغه عرب دي نه په حدیث کې دانی دی راغلي چې دمره مقدار هو چې امام المصلی دا ټول امام المصلی دی ما ګرځو په کعبه پورې دا چې تلار دي کنه نه پته لګي بلالا باب لیرد المصلی پکار دی چې رد کی مزګزار من هغه چاله را مر بین یدیه چې تیریږي دی د مخکنا یعنی منکی دی ورد ابن عمر فی التشهد وفي الكعبه دا دوی ولې وی اشاره ده چې لکه په کعبه شریفه کې چې زید ازدحام دی التم ابن عمر سره د مخ کې تیر دون نو پرخه امنګو چې دا په زید سجده کې وی وفي التشهد او په تشهد مانس شو اگر چې دا تشهد حالت آخری د مانزه ده خوم به منع کوي وقال ابن ابي ٹھیک شو کنا وقال ابن ابي اویل ابن ابي ٹھیک شو کنا پتہ دا بسو کینو وقال ٹھیک شو کنا وقال ابن عمر سے بوئی ان ابا کچردا تیری دن کے انکار کئی مگر پتیر دو مصر دے الا یقاتلو ہاں کہ چرته ور سره قتال وکي تی شو کنه هغه زوی د پلار وای چې چر دا سره تیریږي او ته خامخې منکه نو سره الا یقاتلو مگر چې تور سره عملی مقاتله وکي یعنی سوک سره پیړو وکي تو قاتله نو قتال ور سره کوي لیکن دا علماء محدثین ذکر کوي چې دا قتال په خپل معنا متعارف نه دی بلکې مراد د قتال نه رد کول دی په کلک او په سخت طریقې سره او ځکه چې د مقاتله شروع کی په بیا خو د موږ نه وته څنګه روان دي استاد دغه څنګه دی په سکون شو یو بلتا نو بیا د موږ په کې څه پاتې شو بیا کوم موږ لار کنه هغه درې کسانو د درې واړی ونیو اموز ته ولاړو ازو چې کوم دن یو بسر جخ ولاړو یو تن لري ولاړو ازو چې جخ ولاړو غي خپل منځ کې خبرې کولې سارګل په لارې تیر دن غي ورتهرونو خبرې مکه په خبر موز ماتي چې چا سوګزان لري ولاړو کنه هغه زه شکر لري وروړه چې مانی دي کړی تا خل دی ورته خو موږ خو دې ټول مارچ کنه اوس قتال نه مراد سوک سپېړه نه ده مراد تنه رد په طریقې دا تاکید سره معنی کې دې بیا راځي نو بیا راځي نو نه څه دي نه وته لري جی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حسين بن هلال عن ابي صالح ان ابا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطويل وحدثنا عبد بن ابي اياس حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حسين بن هلال عدوي قال حدثنا ابو صالح السمان قال ابا سعيد الخدري في يوم الجمعه ګوره جګړه دا ابا سعيد رضی الله تعالی عنہ چې د پرز د جمعې ولیدا یصلی الی شین یستره آی موږ کو په داسې حال کې چې ولاړ یو پردې ته یې سترې تا من الناس د پټ فراد شابن اراده وکړو ځوان من بني ابي معيط یا معيط د بني ابي معيط قبیلینا یو الک راغې او دا وی پلارو د عقبه ابن ابي معيط اي استاذ بین یدیه چې دې تیر شي مخکې د ابا سعید خدری نه ابا سعید خدری مسکو یو نوجوانو د دې د مخ نه تیر دو کوشش کو نو فتح ابو سعید فی صدری سوق رواچ ابو سعید په سینې دې کې دفعو وې شړ په داسې حال کې چې ضربو فی صدری لکلا سے ول داسې نو فنظر الشاب نو وکتل دې ځوان یاره چې چرته نه تیر شوه یره دیودری د ځوان سوچ دې پارا چې د کم زینه تیر شوه فلم یجد مساغن الا بین یدیه اونمون د دې سلار د تیر دو مگر مخامخ دې دینا بل سلار ویننو فعاد لیجتازا مانه دوباره اراده وکړه چې دینه تیر شي
فدفع ابو سعید اشد من الاولى ابو سعید دیو شر د تیرې دونا سخت دړم بنینا یعنی خغره به ولا ورکا فنال من ابي سعید د دې ځوان کنځلې شروع کې ابو سعید تا چې بوډا او داسي او کنا الی اخره ثم دخل على مروان او دغه الک چې کوم ځوان دلار مروان څخه دا د حکومتو فشکایله هغه ته شکایت وکړه چې زه په لار تیرې ځم لار ونه بابا جی سے مسکو زه د مخ کې نه تیرې شم 2000 په سکون ولما فشکایله مالک من ابي سعید شکایت ورته کو دغه درچ ابو سعید نور تر رسیدا ودخل ابو سعید خلف ولا مروان څنګه چې د الک راغلو نو ابو سعید خدریم مروان څخه راغی فقال مالک ولابن اخيك مروان ورته یا با سعید کیا ہوا تجھے استار وارلا سوچ د تار استار وارلا دا سم مسله دا دار وارستا پتا شکایت کئ او ابن اخيك چې کوم دی دا شفقتن وی ٹھیک شو کنه ورنه دا نسبن نو او ابدا منګه په بدل وحی کې ویل دي چې د عربو دستور چې کشر تب ابن اخي کوي او کشر چې مشر توي نو عام باورته وي قال ابو سعید سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستر من الناس فاراد احد ان يتاذ بين يديه فليدفعه ردید من کی اغیلرا فین ابا او کچر دے انکار کئی بیا وسکی فلیقاتله دے دی وہی اغیلرا او دلته کی قتال مراد قتل نه دی ګوره مراد تنا سره منا کول دی په شدت سره فینما هو شیطان فینما هو کشیطان دے پشان د شیطان دی سمانا لکه شیطان سیله مس خرابئی دیم ساموس خرابئی نو تبه منا کای خو دین مراد خپل ظاهر حملول نه دی وسر آل ظواهر خو ظواهر دی ای په خپل ظاهر حمل کړي دي انور تفصیل ما د تاسو وکړ آسان د شابه باب دې په بیان د ګناه د تیریدون کی مخامخ د مزګزار ګوره علماء کرام صلحای امت دی بخاری کې دی ځکه دا ذکر نشته دی خدام روي چې دا مار تیریدون کې چې دی د مزګزار د مخینه د دې سب ګناګار دی تر دې پوری ابن ماجه و در تراواړو ما ابن ماجه کې راځي چې تر سل کالا دل ادریدل پروزی نو دې د سل کال ادریږي خو د مزګزار د مخینه نه تیریږي او وجه دا چې دا تیریدون کې د مزګزار او د الله په منځ کې کوم تعلق قائم شوی دی د هغه تعلق کټ کړي چې تعلق کټ کون کې شو نو د سخت ترين مجرم شو حدیث یاد دی څنګه دی مشکات ویل کنه لا تدخل جنته قطات وفي روایت قاطع چې کله رشتہ کټ کون کې دی هغه جنت ته نه دی دا تخم د دې سره رشتہ د الله نه کټ کای کنه د صلات ولار دی تا ول رشتہ کټ کړه د په توجه کې روانو او تا رشتہ کټ کړه نو دې لپاره ته سخت ګناګار یو ځم مزونه ګډوډې شندې وشو کنه اشرف علي ثانوي رحم الله یو واقع لیکل دا ډیره خوندور را ونه شو کنه انو ان شاء الله ډیره مفید ده خصوصا سحر ګل ده پاره یو سره په لا یو سړي موزګو او لکه عبد الجلیل موزګو او سحر ګل چې کوم دینو دې په سجنې مینه باندې مينو او عاشقو ان دې د سحر ګل د مخې نه تیر شو او دې باندې عشق دمره حاوی شو چې دې ته دا پته نو چې دلته څوک مستم ولاړ دی بس دې دا خپل دا لیلا په تصور کې روانو چې موضوع شو عبد الجلیل سحر ګل ته आवाज وکړ چې تړون دي ماموز کو زما د مخې نه تیر شوی هغه یار ته موز نه کوم دل نور قال هغه یو زما د مخې نه تیر شو بل چې ته موز نه کړې هغه یار ماته نه لیدلې ته تړون دي چې تا نه لیدلې دی ورته کې ستا موز وینو تا به زنوم لیدلې وېزه یو عارضی عشق کې مبتلا یم او په تصور د جانان زروانو ما اما تو نه کړې ته کته ولار وی رحمان ته نو تاسو څنګه ولیدل ما ازه موزونه خدا سے پکار دي کنه کو موږ موزونه خو او زموږ استاد ډیر کتیو
هغه یو سره راغی او طالب وزي شعر او شمانو سیرني یغرا بس 2 رکعات نفل نتو ته بس تاسو ملاوي 2 رکعات نفل نتو ته مطالب ملاوي معنی څه زمونږه د اموز نه دی دا موږ ته روح سيزونه ایر سيزونه یادې از بس خبر یاد نه خو چې مستودري کوغه بیا خبر ټول یاد شي نو موږ وای کنه پوجو طالب جان نو ګناه د تیریدون کی مخامخ د مزګزار نه یعنی ډیر سخت ګناه دی جی وای آسان دی مولا عمر ابن عبید الله عن بصر ابن سعید ان زید ابن خالد ارسلوا الى ابي جهيم دا زید ابن خالد روایت کی چې ارسله الى ابي جهيم ٹھیک ده بصر ابن سعید نے ذکر کی چې ان زید ابن خالد ارسلوا دیو لګه الى ابي جهيم تا يسالو چې دې تاسو کی دا ابي جهيم نا ماذا سمع من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې پیغمبر علیه السلام نا فلماری بین ید المصلی څه خبر اوریدا په بار تیری دن کی مخامخ د مزګزار چې جی څه مسله ده تشوا فقال ابو جهيم وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو يعلم المار بین ید المصلی چې چره خبر وې تیری دن کې پار هغه ګناه چې دته ملاويږي په تیر دو مخامخ د مزګزار ما زاله چې څومره ګناه دې په دې باندې لکان مناسب ان يقف 40 چې دی ولاړ صلیخ خیر له دا دې لپاره بهتر من ان يمر بين يدي چې تیر شي یعنی صلیخ ولاړ وې دا ولخو او تیر دبنا اوس دا صلیخ څه شي قال ابو النضر الادري زنیم خبر چې ماتا زما شیخ عمرو ابن عبید الله سویلی دي دارت یاد ندی چې 40 یومن ویلی دي یا 40 شهرن ویلی دي یا 40 سنتن ویلی دي سنای ویل دي صلیخ کال ویل دي صلیخ میاشت ویل دي صلیخ راځي خو دمره میته کې یاد 40 زکه د باز استادانو عادت وی چې اخیری ته کې خوري وځګنا لکه خلوی ته پوه یعنی شي ته پوه شوي نو شي پریګی دي ان یو ټکی وي نو اخیری ټکی حذف شي او خړې شي نو دیوی نظر چې ما ته زما شیخ چې دا روایت بیانو 40 می خ اوریدي دي خدا یومن یا شهرن یا سنتن می بالکل نه دی اوریدي مولانا صاحبہ استاد کل سوئی ستا فکر سوئی چونکہ انسان د گناہ نه بچکول دی او وقوف کثرت ته اشاره ده نو صالح رضی دمره ودی خو نه دی صالح میاشت دمره ودی نه دی نو صالح کال ډیر ودی دی معنی کې صالح کال تعال ادریدل راضی نو ادریګه خود مزګزار د مخه نه مزه او صالح سکندم سوګ نه ادری او ایبان ونه جو کنه خصوصا طالبانو چې موضوع کې نو دوی له دا صف اول چې کوم ځای کې ولاړ غزي خوري ولا ارج بیا عوامو ګوري نو خامخ بیا وي چې دې سره د علم څخه داسې کینو زبول نه کوم مانه سو ګناه ده نو کم سے کم کې 40 سکند او درېدل وې نو هغه ټول نه کم 40 سکند او 40 سکند پرې دا یو سکند هم څوک نه دري ابن ماجه کې دې کې حدیث ته تراوړ 167 صفحه آلته کې سل کالو ذکر دی ابن ماجه 167 خاجی 167 نه یار 167 دامران دا ګوره دا باب المرور بین یدی المصلی ده
باب المرور بین ید المصلی صفحہ 67 ابن ماجہ وغیرہ جی وعلیکم السلام خواہ جی خواہ وعلیکم السلام حضرت کیا ہے جی مزاج کیسے ہیں جی صحت کیسی ہے خیریت ہے درخواست غدا مخامت دے 67 صفحہ دا دا روایت دے لأن يقوم 40 خیر له من ان يمر بين يديه قال سفیان فلا ادري 40 سنتن او شهر او صباحا او ساعتن دے بل روایت کی راضی لو يعلم احدكم مال في ان يمر بين يدي اخي ويصلي كان لأن يقف 40 نو 40 راغه دغه 100 عامن راضی ابن ماجه بیا ځان له وګوره خان دا ستاسو کتاب چلو مخکې باب استقبال الرجل وهو يصلي وكره کمال دغه سړیا ټول وهو يصلي اذا اشتغل به فإما إذا لم يشتغل به فقد كان زيد بن ثابت ما ليت إن الرجل قال خراب باب استقبال الرجل ګورا مسلې ته وکړه یو سړی موز کوي او مخامت سړی ناشته نو دیاغي سو حکم دی دا مسئله تفصیل غواړي دا سړی کې چې متوجی ال المصلی دی لکه سحر ګل ما ته متوجی دی او په دې وخت کې داسې حالت کې تموز کوي چې هغه تا نمخ کې سړی تا ته متوجی دی نو بیا شامل کړل دي چې موږ بالکل نه کیږي مکروه ده په قرات تحریمی سره او چې قرات تحریمی راشي هغه واجب یاد وي بعض علما وی چې دا رجل کې دې خبرې کوي نو بیا کوم مکروه ده او کې دې چپ ناشته نو بیا خیر دی خو زمون فقها احناف زنده‌باد وایي چې چر دې خبرې کوي هم چپ ناشته هم مز مکروه په دې اعتبار دي چې ایهام د استقبال الی هذا الرجل دی ها کې چر داستا ته مخامت سره قبلي طرف ته مخ کوي او دغه بل خوا ناشته مخ دی لکه ستاسو عالم زیب ته روستو موږ کې مخ عالم زیب ناشته څنګه چې ناشته نو دې کې حرج نشته امام بخاری دې ځکه د احناف په پس نه روانيږي د خپل مرضی چلی مجتهد دې بذات خود دی وی کې چردا استقبال چې د کم رجل ته دی کې چر مقصد د مانزه کې حائل وي خو بیا جایز نه دی او که مقصد د مانزه کې حلول نه پیدا کینو جایز دی بدا دی امام بخاری مزاج بیا دې اوس دی لپاره باب باندې باب براوړي نو اوس وی چې تا ته مخامخ سړی وي او ته مسکای ستا مسکیږي نو کې تا ته مخامخ خزه پرته یا ته مسکای نو ولی بنه کیږي دا امام بخاری مزاج تا خیال ورته ان اوس بیا به روایتونه پیش کی چې هغه د مسلم روایت ته چې تقطع الصلاه بیا دې د خبرې شروع کی په ترزار به شروع کی وای نو باب دغه استقبال رجل او صلی ایدا مکروه دی او کنا امام بخاری وی چې چری د موز روح ته ضرر رسی خو مکروه دی ورنه نه وعند الاحناف یکره تشوا لإيهام استقباله جی وکر عثمان ان يستقبل الرجل ويصلي و مکروه دی چې اوسره مخ او کې او سړی ته په داسې حال کې چې ته مسکای واذا اذا اشتغل به امام بخاری وی دا قرات کله دی اذا اشتغل به چې کله دی د استقبال سره مشتغل کیږي معنی روح د مازنه فارغيږي اما اذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت کچره زری نه مشغوله کیږي توجه نه خرابيږي نو بیا زید ابن ثابت وی ما بالتو ز پروان کوم چن رجل لا يقطع صلاه الرجل
شاو سره موز د سړی نه ماتي او چې موز د سړی موز نه ماتي پکې مخامخ د تناسوي استا موز نه خرابيږي لیاقت استقبال د رجل جائز شو وهذا مسلك البخاري واما عند الاحناف لا يجوز بل يكره جی وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا اچھا جی عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة فقال لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وإني لبينه وبين القبلة ګورا علماء کرام توجه کوه خان حدیثونه مستقل یو بل پسې را روان دي دا رومبه حدیث ته مسروق عن عائشة رضی الله عنها انه ذکر عندها ذکر کړه چې په خوا کې دا شابه ما یقطع الصلاه سشه دې چې مزماتي فقالوا يقطعها ماته مزلرا الكلب اسفه والحمار خر والمرأه خذا خلق وی چې دا کلب زکا چې دې موزي دي او چې دې مخنه تیر شه بیا ګلډانګو می چغټه خلې وی او تیر شي نو خود مزماته څنګه مزګزار تیریږي چې تاملا ورنشي او حمار منحوس پلیت دې بدبوئی راځي او خدا خدای ته پته ده چې مشتهیه ده او هغه ته اشتها او توجه خرابيږي فقالت عائشہ بیت پته لګی دا لقد جئتمونا کلابا اے مرګرو اے بچو لقد جعلتمونا کلابا تاسو مونږه وګرځولو د سپو پشان د سپو فقط د مانځ کی دا فتوا تاسو صحیح نه ده ولی لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مالی دلو پیغمبر اسلام یصلی مزکو و انی لبینه و بین القبله او زه د حضرت او د قبله په منځ کې به وما وانا مستجیات علی السریر او ما با زه پرتو ما په کټ فتكون لي الحاجه او کله براغه مال ضرورت واکرو ان استقبل عالم وکنا نو عالم خذو کا نو جن به خسته شي په دې زمانه کې نه خام واکرو او زبط ماغبت ان استقبله چې کټ کې ورته مخامخ کې نه ما نو فن صلوا انسلالا زبا وتما دې کټنا کشیدو سرا خوشو کنه لکه دا کټ دې دا سرور به تولیدم نو دې کخنا د باندې طرفنا لنګینا زبا وتما لاړ بڑما وان امشن ابراهيم ان الاسود اناشا نحوه ګور علماء کرام دې ځکه اوس یو خبره ته یاد وکا چالکا دا فتوا څنګه پیدا شو چالکا د خزې په مرور سره د خر په مرور سره او د کله په مرور سره مزماتیږي داوی د مسلم یو روایت ته مسلم راځوخه جلد اول 197 صفحه د مسلم دا 200 راځه ته دمره فرق پکاره غند پاره فرق حاجی سبحان الله دا یو حدیث دی مسلم 197 صفحه کې عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل تشوا د مسلم روایت ابي هريره سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب تو تیسرا مزماتی نو کم روایات کم حضرات تا چې دا روایت ورسېده غیفت جاری کړه چې یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب بس کله چې دا فتوا حضرت عائشہ به تور سیدا حضرت عائشہ د دې رد وکړ نو سبب یو خدا شو دیمه خبره داده مولانا صاحبہ چې دا حدیث ته یقطعون دی او دلته راځي چې لا تقطع الصلاة شیئا دی
لا تقطعوا الصلاة شيئا اس شی مزنماتی دا وسکو ورورا علماء دې دو جواب کوي هر هغه حدیث چې پای کې د قطع الصلاة ذکر دی دا قطع په دوه قسمه ده یو تعلق د قطع الذات سره او یو تعلق د قطع الصفات سره لا تقطع الصلاة نه مراد قطع الصفات ته لا کې قطع الذات او قطع الصفات سره الخشوع والخضوع اے هغه تعلق مع الله دا کې شک نشته چې اوسه موږ او مخنه سپه او خرتیش یا المرأم تیر شوا خشوع ختم شو دی وطن خشوع لارک دسمشونو صبح کې پاتې شو دیو ته بیا ګوي سرقۃ العين به شروع شي خر دې هم دې لري چې لتر الله واده شي از په دې یری کې بچتا حمله را باندې ونه کی نو خشوع ختم شو ذات نه ختميږي خشوع ده دیم جواب یاد کے مولانا صاحب ماشاءاللہ حضرت ابا هريره یو قول ذکر کړي حضرت عائشہ چې دا صاحبۃ الواقعہ ده او د حضرت عائشہ روایت ده چې قطع نکي موږ نه ماتي دا صاحبۃ الواقعہ ده او د صاحبۃ الواقع روایت کوي دا حجتی بغیر صاحبۃ الواقع باندې لہذا حضرت عائشہ والا روایت چې کوم دی دا به ناسخ شي چې کوم د لا تختو دی هغه روایت ابا هريره باندې چې کوم کې یختو دی خبره بخلاص شي قربان دي تارا باب صلاه خلف النائم حدث باب صلاه خلف النائم اوس ګوره مولانا صاحبہ خلف النائم چې سره ودی او دغه روایت بل سن نه عائشہ به وی چانه مستجیاتون د مستجیاتون دانو چې اخبار می کړته یا مطالعه کوله زناستو ما ډډه لګولې وا اے زه ودو ما نو معلومه شو چې تا نمک کې څو پروتي ودی او ته مسکه نو جایز نه آسان رضا وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقدة معترضة لا فراشي فإذا أراد أن يوتر ايقظني فأوترت ونبي الإسلام مزبكو حضب دوما معترضة على فراشي داسي پرتبو ما شان د اعتراض جنازي لکه کټ بداسي داسي فإذا أراد أن يوتر چې اراده به چې وتر به کوي تهجد به وکړو چې اخري شپه بخلاصیدون کی وا و ايقظني زبې وی خکرم فاوترتو اما به وتر وکړم ور علماء کرام دا یو مستقل مسأله ده یو سره موزګي او دغه مخ کې یو سره اوده ده خلف النائم څه حکم ده امام مالک رحم الله مسلک دا ده چې دا مکروه ده جمهور مسلک دا ده چې جائز ده امام بخاری د جمهور تایید کوي او چې خلف النائم مز جائز ده یو شو د امام بخاری چې دا باب قائم کړ چې صلات خلف النائم جواز د مز د نائم پسې دا امام بخاری اصل کې تا ابو داود یادای ابو داود اور ابن ماجہ 69 دا اور ابو داود چې کوم دی نو هغه تقریبا 107 کې 108 دی ابو داود کدا ده ابو داود 107 108 دے دغه روایت جواب کوي جناب محترم سبحان اللہ سبحان گورا دیدا ذکر کئی بابن الصلاۃ للمتحدثین والنیام اور 107 آخر کی
ها الصلاه الى المتحدثين والنيام الک مز کول طرف هغه چا چې خبرې کوي يهودي اخر کې قال قلت لو ين لعمرو عمرو بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث یا ابو داؤد صفحہ 108 107 7 سے لے کر 7 کا آخری اور بدہ پر عطف کا اس مسئلے میں انسان پو کا مولانا صاحبہ ابو داؤد کی راغ لچالہ کا سکودی یا خبر کے مزمن رہے امام بخاری کی جائز دے دی کہ اق خبر رہا آغا خبر رہا کہ چرے دن نائم داسیوی چستا مز خرابی لکہ دا پیشو جنگی پیشو دا نرغٹ جنگی خراب پہنچو کہ نا تو تعالی خامہ کا مز خرابی چطور سوالاڑی آگی مطلب ہے چدا پیشوگان دے کم سے نہ رہا اور استاب توجہ ټول پیشوگان نرغٹانو تراش استاب مزو خراب شو آگ کے چرے دی خراٹو باندھی ستاسو پرواہ نشتے دے بس ٹھیک تھا یا داسې محدثین فرمایي چې داسې نائم دی چې څه خطر ده او شو کنه د ډز دوز انو کې دې چې تاسو خراب کی نو دې لپاره علما وایي چې دا چې خشوع خرابوي او کې بیچاره بیغمه پروت دی دغه څه تاسو کار دی مړه جی التطوع خلف المرأة بس هغه مسله ده دغه حدیث ته شو آسان دي خلاصول دي ستاسو ذمہ باندې الک نفل قول خذ پسې ګور مولانا صاحب امام بخاری رحم الله مسلک حنفی تایید کړي د موږ سره په دې خبره متفق دي چې مسل مرأه چې کم دي نو ناقض الوضو نه دي خو څنګه امام بخاری وی چې مسل مرأه ناقض الوضو نه دي او دل پر دې بابونه راوړي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ کو تهجد عائشہ به په مخ کې پراته و یو نبی علیہ السلام موږ کو ام سلمہ پراته و ا بیمار او عادت کې و او په دغه وخت د حضرت صادر دغه بدن سربم کو لګید حضرت موږ دو باب شو دریم باب نبی علیہ السلام به موږ کو او چې کله به سیدی لاله فغه مزنی زبو شو کوله ما په پاندای لنډ کړی حضرت په سیدا وکړه درې ابواب مستقل راوړي چالکا نائم پسی نفل جائز دی مسئلہ دام راوړي چالکا د مزګزار جامه کې صاحب د حیض سر حایزی سر لګي هم پروا نشته او کې مزګزار په مانزه کې غمز کوي نو په حیض سر نقصان نه رسی دا درې ابواب مستقل امام بخاری کې بعد دیګره راوړي جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي النضر مولى عمر بن ابو عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زبو دوم مخامخ النبي عليه السلام ورجلا في قبلتي او زما اخفي چې قبلي کی وی یعنی په غزید سیدی د حضرت وی نو دینه معلومه چې کټ نو کتبو دوما فإذا سجدا قمزنی چې سیدی له بلا مزبه او شکولما یلزما پخفی به لاس کې خودم وقبضت رجلیا ما بخفی لاندې کړې فإذا قام بسطت ان بیا ما ذکرې قالت والبيوت يوم ذلت يا مصابي دا حدیث قد مر مرارا فلا نعيدها قلة الوقت چلو باب من لا يقطع الصلاة شيئا اوس ګوره هغه خبره ده خو ما د ته چې امام بخاری هغه مولانا زکریا سے خبره امام بخاری جب ایک مسئلے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پوچھ کنا تو بیا دغه هغه زوایا هغه ګټونو لټي چته دی ګټنو دی ګټنه سم جارو وي کنه یو د پواړې خزي جارو یو د خيار خزي جارو پوچھ کنا پواړه خزا شر شروع کی بس ما جارو کا او خيار عقلمند دای چې په ګټ کې څه نه پریدي امام بخاری چې یو روایت پسې لګینه ماشاءالله او دا روایت شپږ سو زله راوړم لا یقطع صلات شریر ولا مزش نماتی مرا نس اوس هغه بخاری د مسلم د 197 میں جواب وشو دارنګي مصیبت دا چې تاسو زمان فتوحاوی کې نه لګي زما توحاوی کې 310 صفحه ده چې تاسو توحاوی کې پته نشته چې د نيزي توحاوی جلد اول ما زه سید اچم سید والا ده کنه یاره توحاوی نسائی ده
310 خو زمان خیال چې دا 311 نه نشته پکې مرور پکې وګوره مرور د پرېدا ما د 310 خو دې کې پریشان ما سر اچم سعید والدا چې کوم کې د مولانا حسین علی رحم الله حاشیه ده هغه ما څخه چا څخه نشته خان دا خصوصیات نه خبره ها لا یقطع الصلاه مزنماتی بس هغه جوابونه چې مزنماتی نه ماتي مزلرا اوس کې وایي هغه حدیث خشوماتی سړیا پنه شو کنه خشوماتی مزنماتی منسوخ دي سړیا مخیره وبه قال حدثنا عمر بن حسين بن غياث حدثنا ابي قال شابکن یار چړ بالکل دا سوې چې د عجب د تعلق سره لګی نه تحويل كان الاحمر وحدثني مسلم عن مسعود عن عائشه عندها صلاه ها وای آسان ده ما يقطع صلاه ما يقطع صلاه 68 تبعثون خاجی خان ویلک صبر وکړه خاجی نن ملا جو 268 ده تاسو 272 ده کنه دا ګوره دی وی آخر کې فهذا ابن عباس ګوره عن ابن عباس ما يقطع الصلاه قالوا الكلب والحمار فقال ابن عباس اليه يصد الكلم الطيب وما يقطع هذا ولكنه يكره فتوى ابن عباس یاد شو تاسو 269 چا تحویر اعلی 269 فهذا ابن عباس قد قال مخروات قال ابن عباس الی یصد الکلم الطیب وما یقطع هذا ولكنه يكره تسر مزنماتی البته مکروه دي زمن تو حوی والی فاز ابن عباس قد قال بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الحمار لا يقطع الصلاه فدل ذلك على ان ما روانو عبد الله وصهيب كان متاخرا ما روانو اکرمان من ذلك ٹھیک شو ان النبي صلی الله علیه وسلم ان الحمار لا يقطع الصلاه الى اخره قربان دیتا نه دا واخلا دې روایتونه معلومه شو چې لا یقطعو نو چې کوم روایت کې یقطعو دي نو منسوخ دي آیا قطع نو مراد قتل خشوع قتل خضوع ای روح مخیلا آسان دی یارا یصلی بین یار السریر بین و بین قبلت مستجاتن فتبدو لی الحاجہ نو مال بس ضرورت راغی نو فاکرو ان اجلسا دا خبره می بد گنلا چې حضرت په دقت کې مخامخ کې نه ما فوزی النبی صلی الله علیه وسلم چې حضرت په تکلیف فانصلوا من رجليه د اخپو د کټ اخپو طرف نه بوته مته ما دته اوس روایت راوړو الحدیث فسر بعضو بازندی دلته رجليه باندې وهم دي چې د حضرت اخپو نه بوته نه رجليه کې د ضمیر سری سره راځي دي اے من رجليه سریری لکه کخا بان اور لنگا وشو کنا زازا شاب تکلشا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ما شاء الله خلاصول لشابه قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب انه سلام ون الصلاه يقطع شيء دې تاسو کو د خپل ترنا ابن اخي ابن شهاب پوجګه محمد ابن عبد الله تاسو کو د امام زهري نه چې محمد ابن مسلم دی یقطع عن الصلاه يقطع شيء جمله استفهام ده فبارد موز ايموز لشيء ماتي الله يقطع شيء اس شيء نہ ماتي ولي اخبرني عروه بن زبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل واني لموترت بينه وبين القبلة لا فراش لي قد مر فاذا حمل جاريه صغيره على عنقي في الصلاه
ګوره علما کرام ورپسې د حدیث مونږ ویل ځکه خلاصو مخه دا ټول مکرر سبق دی ان دې لپاره خو مونږ یو استاد آی به غب شپ لګاو بخاری کې خو به مشکل چې کم ده کنه 3000 حدیث جوړیږي چې کم د دې خپل د نو ټول مکرر دي خدا د امام بخاری مزاج دي چې یو حدیث نه بسوس او مسائل راو باسي په دې لپاره دوست منډه عمر ته خفقېږه مکنه ښا اذا حمل جاریه یو سره اوچته کې بغیګه کې جنې صغیرتن وړا علاو نقی په خپل دې سټ نو مزګی کې نه کیږي اکیږي مزو امام بخاری دی باب ذکر کولنا د امام ابو حنیفه تایید دی افسوس په دې طالب جانا چې چرته یو 200 صحیحونو کې امام بخاری په حناف ورت کې نو امام بخاری په حناف ورت کې امام بخاری په حناف ورت کې امام او چې څومره موافقات د امام بخاری دي انا بسره غسو کړو یادې نه اما یو کالب لیکل یو څو هدف لیکل خو د چانه لیکل کیږي او تقریبا 37 موافقات ما حساب کړو نورم شته دا نه چې نه لکه دا ټول موافقات دي د امام بخاری د امام ابو حنیفه موافقت دي چې مسل مر'a ناقص نه دي بس خلاص دا باب غیل راوړ اوس دیمه خبره د امام بخاری د احناف مسلک دا دي چې عمل کثیر مفسد الصلات دی امام بخاری وی چې عمل کثیر مفسد الصلات نه دی ورغه د پر د عمل پیش کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نسایوا چې نوم امامه او دا د زینبی لوروا چې کوم د حضرت ټول کې مشره لوروا او دا چې کوم ده کنه د عثمان ابن ربیع لوروا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ کو نو دا وړغو جنوا نو دا براغلا نو کله به حضرت ته وګه ته خطه دلته او خطه او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بقرات کو نو چې رکوع له حضرت نو داسې کوزه وکړه نو چې بیا به قیام ته نو یو روایت کړي فاعادها 205 صفحه د مسلم اوس به راوړو فاعادها نو بیا به داسې اوچته کړه زموږ په دې روایتو کې راځي پر د عائشہ چې بتا کتلی ډیره مزیدار به کتلی خدا باز خبره تاسو داسې وکړي چې بیاغه سړی په جواب نشي ورکوله وای دا جنې په پخپله اوخته حضرت وګیتا بیا په پخپله کوزه شو اشو ذکر کوي پخپله به کوزه شو دی کې ناولو کوزولو کې د حضرت د عمل دخل نو حضرت بچ سه رکوع لته دا به يرد زر بټوپ لیکن مسلم چې ته وګوري هغه خوې چې اعادها نو دا به څه کوي دا 205 سفر روانه جی دا ګوره زما مرګریا رومبه روایت یوم الناس و امامه بنت ابي العاص و بنت زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم علاتقی فاذا ركع وضعها واذا رفع من السجود اعادها شته کې نشته کله چې حضرت صلی الله علیه وسلم رکوعت مسبقل وضعها نو کې بنو لکتا وایذا رفع من السجود اعادها بل روایت کې راځي يصلي الناس وما بنا اس على عنقي فاذا سجد وضعها نو کې بنو لا یا څومره نه سیوا مالته هو وضعها هم دي او اعادها هم دي نو خسته خبره ولی نه کوي مزیدارا چې پاغي باندې چاله د دز کولی ضرورت ني او دز کولی نشي الکه دا عمل کثیر نو ځکه عمل کثیر دي ته وي چې په رکن واحد کې کرتن مرتن او په مرات سره شي دا خو په یو رکعت کې به یو ځل وو خو شي نو دې ته عمل کثیر وای نه بل عمل کثیر هغه ته فقهاوی چې رائی دا خیالو کې چې واقعي عمل کثیر دی خو یار بوز نه کوي
نو اوس ته موږ کې کتاب موږ کې تاسو کړو سمجھ مات شو او دا چل دی داسې کې کته کوزه او دا عمل کثیر نو عمل قلیل او غیر مفسد دی دیمه خبره دا د مولانا صاحبہ چې موږ بووی دا غیږي کې قتل دا د دې عملو دي شو کنه او اعاد نسبت حضرت مجازي دی دا به حضرت اعاده وکړه یعنی چې دا برته حضرت بشړل نه دي شو البته چې رکوع به حضرت صاحب نو کوزه وکړه دا یو عمل شو دریم جواب چې دغه له پاسه بیا جواب بني هغه دا چې دا ټول خصوصیت ته پیغمبر علی السلام دی او د پیغمبر په خصوصیت باندې ته قیاس نشي کولای خبر اخلاص ده بس جګړه اخلاص وای ها جی استاد هاشم څلور جوابونه کړی څوک منسوخ دي څوک خصوصیت دي څوک عمل قلیل دي دا ټول خسته جوابونه ماته ز شابه شابه سکن او حدیث خو دې نه وی کنه حدث عمرو بن سليم الزرقيان ابي قتاده الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلي وهو حامل امامه بنت زينب حضرت کو چتون کېو امامه چلو زینبی وا یہ نسید حضرت وا او دا زینب سو کا بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ول ابي العاص دا امامه لور دا زینبی وا او د ابي العاص بن ربيعه وا او زم په دې کتاب کې ربيعه بتا ده او اصل کې الربيع ده جی فضا سجد وضع واذا قام حملها چلو ګورا دا حدیث تامخ کې ویل چې سره موږ کې په یو تلای باندې او باغی تلای باندې حایزه پرتوي او استامز گزار جامه حاضر سر لګي نو مت نقصان لرسي والحديث قد مر فرق به قال حدثنا عمر بن زرارة قال حدثنا رجل عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الحارث قال أخبرني خالتي ميمونة بنت حارث قالت كان فراشي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على گورا عبد الله بن شداد فرمائی قال اخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث کان فراشی حیال مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زما فراش یعنی زما تو لئی حیال مخازات دچا د مصلی د پیغمبر علیہ السلام او مصلی مراد جای نماز یعنی جای د سیدی فربما وقع صوب علی وانا علی فراشی ډیر کرته به حضرت صادر په ما ولګید ازو په بیماره پرتو ما لیکن مست صوب بما سره وشو لیکن حضرت مزکاو محمد المران اخذ نه ده تیشوا او دا حیز دا داسی بیماری خدا نجاست متعدی هم نه ده لکه موږ مخکې ویل چې لیسه فی ید کې ہے زن جی شاب تکړه شو دو پاڼ نور پاتې وانا على جنبه نائمه حضرت موږ کو حضرت ارست داسه پرتوما فاذا سجد اصابني صوب وانا حائض مخکې روایت ته فالت لفظ خیال راغی او دلته جنبه راغی او روایت هغه او دا دوار یو دی مخکې دا بابو هل يوم يزور رجل امراته عند السجود لكي يسجد هغه مخکې تا روایت وی هغه بیا دوباره شو سبحان الله امام بخاری زنده باد الکه امام بخاری په کمی خبره ته یاد ہے آلته ویلکه چې خزستا مکه پرته اسلام مسکیږي مړه بیا ویلکه چې خزر باندې ستا صادر په مسکی ارتاو شنو مسکیږي مړه اوس یې دقه خزا کې چرته په مسکی وشو کای نو ستا مز نه خرابېږي ویلکه چې مز نه خرابېږي نو اته څنګه مات شو اته څنګه ماتېږي او چې اته څنګه ماتېږي نو مسلمان نه اخذ لزونه دي هغه حدیث کې چې مس راځي هغه غټ مس دی هغه غټ مس دی چې کوم د پاره بخاری قضا کیږي وخت دا حدثنا القاسم عن عائشة قال لي السلام وعدمتمون بالقلب والحمار لقد رأيتموني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مستجيب بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد رمتني رجليا فقبضتهما بس مخذ سام شاما
باب المرأة تطرح عن المصلي شيء من الاذى. ماشاء الله ماشاء الله. دا حدیث موږ مخکې ویل په دې کلام شیو د عبد الله بن مسعود روایت. باب دې په بیان د زنانې چې د مزګزار نه یو ګنده شی لري کوي. بس سمانه شوې کې سړی مست خزیو کې هم نه ماتي نو کې خزه مست سړیو کې هم نه ماتي. بس هغه مخکې حدیث دی موږ ویلو مخکې ویل دی حضرت صلی الله علیه وسلم مسکو مشرکین بدبخت زامنو ایناستو چاوی یرا د دې په سټ باندې په ملا باندې سوکشته داسي چالکا صلای جزور فلان پریوان د فلان کی تصابیر اوړي د اوخه او دې په دې سټ کې دي یو بدبخت اکبر افاسد بدبخت بچي واغي اغراول حضرت کړه سیدی لاله د حضرت په سټ کې خدا سکونه چې لر کولې شوې او دې مشرکین خپل منځ کې تاریخ غولې او خندلې حضرت فاطمه هغه وخت جویریه وا یعنی ور جنې وا اغرالو د حضرت نه هغه ورغله. بس دې د امام بخاری فقط دا خیرورا چې زنانا چې هغه لا سړی سره ولګي سړی موږ نه خرابېږي بدلته دا وي او مخکې بخاری دا روایت راوړو په دې باندې چاله کده مزګزار په دې ملا باندې چې چېرې په موږ کې دنه نجاست واقع شي نو موږ نه ماتيږي. هغه خپل میاس کې داوا هغه ته اختلاف موږ ذکر کړو چاله که شرط طهارت فی اسناء الصلاه دا سیدې لکه ابتداء الصلاه اور امام بخاری چې ابتداء الصلاه کې طهارت شرط ہے اسناء الصلاه کی شرط نه ده او دا حدیث پیش کړو. ٹھیک شو کنه په دې کې موږ نور خبرې خو نه کو دا روایت ما کې تیر شوی نه. چلو ما کې را وجه قال حدثنا احمد بن اسحاق السلماني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسماعيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبه وزدت مخير سان دي يصلي عند الكعبه مزکو کعبه څخه وجمع قريش في مجالسهم او دله د قریشو په خپل مجلسونو کې ناس دي. اذ قال قائل منهم یو بدبخ مشرک وی الا تنظرون الى هذا المرائي انا لله وانا الیه اتا سنګور دی ریاکار تا معاذ الله یعنی مرائي چاته نبی پاک صلی الله علیه وسلم تا تاسو نګور دی ریاکار تا منګه ناس دې مزونه کې مونږ خپل مزونه کوي ايكم يقوم الى جذور آل فلان کم یو د تاسو نه چلار شي هغه خانو د آل فلان تا جذور او خان ته مذکر مؤذکر ته وي فیامد الى فرسها چې قصو کې راوړلو دغه دا لره پیژنې فرض غشان ودم یا دغه ویني وصلاها او دغه پریوان بچ دانی چې ورته مې شمه فجی بیراوړي ثم يمهله بعدله مولات ورکی یعنی سو کی انتظار وکي حتی اذا سجدا چې دې سجدي لاله چې وضاهو بین کتفیه دولو منس کی ولا کی دی فم باس اشقاهم را پاسه په دوی کې بدبختا چوخبا ابن ابي معيط فلما سجد رسول الله صلی الله علیه وسلم وضا هو بین کتفیه ها سیدی لاله نو دا صلای جزور چې کم پریوانو یا غلره د غشایونه ډک آی راوچت کې د حضرت پولو کې خدا تفسیر مکه تشریح حدیث کنه یاد دی وثبت النبي صلی الله علیه وسلم ساجدا حضرت دقه سی په سجده کې پاتې شو ځکه یا خو اوچته دی نشه حضرت سے یا دی غرض باندې چې زو چته ګم ما پلیتې داشه ورته پلیتې ګم به نو ځا دغه سیو انو فاطمه رالو افاته لوته آیا دمره وزنی او چې حضرت پاسې دی نشه الله الله وثبت النبي صلی الله علیه وسلم فضحكوا د مشرکین خندل شروع کړ حتی مال بعض من الضحك یو بل باندې په خندا راځاویدل مال کېدل یعنی په یو بل ځان غورځو د خندانا او د ټوکو ټقلونا منطلق لاریوتن کې لا فاطمه وهي جويريه دا هغه وخت کم سنه جنې وا جويريه معنا کم سنه وا فاقبلت رالت سامندی ولي وثبت النبي صلی الله علیه وسلم ساجدا حتى القطوانو دا صلاه جذور د حضرت اولونه وګورغو د القط نه داسې معلومی کی چې دا حضرت د پلیتې د خوف نه فاقبلت علیهم او مخامخ شو مخې واړو د مشرکین ته
تصبهم چې بد ورتوي چې بدبختو غانو وغیرہ وغیرہ. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال اللهم عليك بقريش، اے اللہ تبا کی قریش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سما دا ګوره مخکې خنمونه ویلي دي مخکې اجمالو او دې کلی کې ثم سما تفصیل بعد الاجمال. مخکې عليك قريش عليك بقريش وسوي ثم سما اللهم عليك بعمرو بن هشام یو وعتبة ابن ربيعة دوا وشيبة ابن ربيعة دري والوليد ابن عتبة سلور أمية ابن خلف عقبة ابن ابي معيط ومارة ابن الوليد. او دې باندې مخکې تفصیل کړو چې سموردار شو او په دې کې یو بدبخت شو هغه بیا لیونی شو او ډنګرو سره ګرځیدا د زنا پوجي سره زناکارو او بیا به ډنګرو سره ګرځیدا خدای پاک لیونی کړو. قال عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وقد مر هذا الحديث كان لقد رأيتم صرع يوم بدر دا دلگان شپگ نشپگ مردار ملی دلو پرز دا غزوه بدر. ثم صحبو ابیا دی راخ کلی شو الا القلیبی اگا کندتا قلیبی بدرین چا کند دا کویوا دا مولیان اکثر قلیبی بدر حدیث وی قلیب نیشت قلیب دے الا القلیبی قلیبی بدرین راخ کلی شو اگا کندتا چا کند دا بدروا کوي او قلیب ار هغه کوي ته وی چې موټای نه جوړه غاړې نه جوړه لکه دا کوي شي. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم واتبع اصحاب القلیب لعنت ورپسې شو د قلیبیانو لعنت الله په دنیا او آخرت کې په لعنت مسلط او سم په لعنت ته حضرت علماء بدر تا او دې کې لوی ټټای خانه جوړه او ګټر د دې په قبرونو باندې ده علماء سامان دي ټیک شو. اوس ګورئ مولوی سے امام بخاری مزاج امام بخاری په اخر کې دا څه کلمه راوړي چې پای کې دلالت کوي اشاره اختتام باب تا الکه دلته باب ختم شو. ایو اشاره الى اختتام الباب بینوا توجر عند الله ایو الاخوان المکرمون بینوا توجر عند الله ایو اشاره هنا الى اختتام الباب جی خاجی داوی لقد رأيتم صرع يوم بدر مولد الچدوی تباشو مړشو پر از بدر ثم صحبوا الى القلیب صرع او صحبون معلومه شو چې دوی مړشل او قلیب ته راخ کړي شو چې سره مرشي او قلیب ته راخ کړي شي عمر ختميږي. ٹھیک شو دغه څه عمر ختم شو چې قلیب باندې عمر ختم شو ستا بابم ختم شو. ٹھیک شو ودا رائے د ټول محدثین شو. واما زكريا رحم الله فهو يقول سوي چالک ثم صيب القليب راس کله شو قلیب تا اخر کې مردار شو نو چې څنګه دا کافر مردار شو نو یو ورځ به بخاری پڑھانے والے تب هم په شریر پروت او خلک به قبرستان ته وړي پڑھانے والے قومي چې ز شما نو پڑھنے والے یریګم نو تاسو ته وایي نہ مانا پڑھانے والوں تمہاری بھی عمر ختم ہونے والی ہے اور ایک دن تم نے بھی اس جہاں سے جانا ہے. خستہ خبر سڑی زامنو پرواہ نہیں سے الیوم یوم انشاءاللہ